نن سبا یو سوال مطرح کیږي، هغه دا چې کوم شیعو نظریه دی چې بیبي شپې دفن شوه. نو زه خپله دغه سوال مطرح کوم اهل سنت وروڼو نه چې آیا تاسو ذهن کې دا نه راځي چې بیبي فاطمه الزهرا سلام الله علیها د رسول الله وفات نه بعد اندیوال لور پاتې وه، هغه شپې دفن شوه، ویلې دفن شوه. که انسان غواړي چې سترګو ته خلي واچوي، سترګې پټې کړي، هغه بېله خبره دی. که بیا انسان د حق طالب وي، حق پسې سار وي، نو هغه بیا خپلو کتابو ته څه مراجعه وکړي، خپلو کتابو کې بیا هغوی ته جواب میلاو شي چې بیبي شپې ویلې دفن شوه. د اهل سنت معتبرو کتابو کې زنه کتابونه زه نه خلم روایاتو ته مثال زه البته ترجمه نه کوم، صرف اشاره کوم. لکه مثلا بخاری که یو روایت ته غته زه اشاره کوم، یا ابن قتیبه در کتاب تأویل مختلف الحدیث که دی طرف اشاره کوي چې بیبي شپې ویل دفن شوه، یا ابن بطال صحیح بخاری باندې کوم شرح لیکلی دی هغه کې یو اشاره کوي، یا ابن ابي الحديد چې کوم د اهل سنت معروف عالم دین دی هغه کوم شرح نهج البلاغه باندې لیکلی دی هغه کې اشاره کوي چې بیبي شپې ویلې دفن شوه. زه ځنه روایات ته کوم اشاره کوم، نور بیا چې کوم کسان د حق طالب دي، حق پسې سار دي، هغه په کار د خپله مراجعه کوي. یو روایت ده چې خود بخاري چې وعاشت بعد النبي 6 اشهر، بیبي د رسول الله وفات نه بعد 6 میاشتې. البته دې کې خپل اختلاف دی، سنیانو کتابو کې 3 میاشتې 6 میاشتې ذکر شوی دي، خو موږ کوم تشیع ولا کوم معتبر کتابونه دي 95 دین یا 75 دین. هغه اختلاف یا عربی کوم الفاظ اسمه کې نقطې نوي 75 و 95 وجنه ده، زنو 75 ویل زنو 95 ویل نقطه وجنه دی وجنه کوم د 20 دین منځ کې گفرتی دا شهادت حال سره. نور کوم شیعو کوم مراجع دي مجتهدین دي هغوی په اردوا منو کوي، په 74 دین ولا منو کوي، په 95 عالم کې د ماس کوم 20 دي د ټوله ایام فاطمیه سره منو کوي، صدا دی بیبي شپې ورځې دي. خب خود بخاري فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها ابا بكر وصلى عليها. زي ترجمه نه کوم، کېدای شي ځنه کسان څنګه ځنه کسان البته صرف فساد پسې دي، خو نن سبا دور کې دي هیڅ مشکل نه ده چاته چې خپل تحقیق وکړي. مثال بیبي شپې دفن شو، ویلې دفن شو، مولات شپې ویلې دفن کا. البته یو سوال مطرح کوم، هغه دا چې وخت خلیفه بیبي جنازه کې حاضر نه و، آیا نن سبا د مسلمان دور کې مسلمان ذهن کې د مسلمان کوم اعتقاد دیگه که آیا دغه سوال مجال شتا یا نه؟ څنګه دا سوال خپل ځان پښتنه کی، بل چنه پښتنه ما کا، شیعه علم نشویا مرجع پښتنه ما کا، خپل سنی مولانا پښتنه ما کا، خپل ځان پښتنه وکا چې رسولان بعد بیبي ایوا لور هغه څه کله وفات شو یا شهید شو، د وخت خلیفہ بیبي نماز جنازه ویل نه وکړه، آیا د وخت خلیفہ د قبلیت نه لرلو څنګه بیبي باندې المنځ وکي یا نه بل څه مشکل وو؟ که قابلیت نه لرلو ته دې تحقیق خپل وکړه چې ویلې قابلیت نه لرلو، که بیا دوی منځه بل څه مشکل وو، هغه مشکل یا پاتې دی دته خو سترګې پټوي. هغه مشکل چې وو، هغه مشکل د کوم طرف ته ځي چې بیبي و د وخت خلیفه منځه کوم مشکل وو، هغه د کوم طرف ته حق زور کوي چې حق چا سره و. هغه کاچوک سترګې پټوي یا چوک ضد ته ولاړوي، هغوی سره تعلق نشته، خو کاچوک واقعا حق پسې ساروي هغه بیا خپلو کتابونو ته مراجعه وکړي، هم هغه ته به دا پاتې ولګي چې حق کوم طرف ته و. بیبي نه دوره ظلم وشولو، هغه واجه چې وه بیبي ویلې وصیت وکړلو. بالاخص نن سبا دور کې موږ دا یو سوال خپله کوو، خو رسوي موږ ته خپل زمانې کې یا که چیرې دوو کسانو منځ خپل منځ کې جنګ ولو باطل جنگ وي، خو بیا چې یو مظلوم قرار شو هغه باندې ظلم وشو، ظلم بدنی ور باندې وشو، اصلا بالفرض موایي چې باطل مغاو خو ظلم بدنی وشو، زخمی کو دوره مثال او قاتل کو څنګه وجنغه په شهادت ورسېدو و دا دوره مجبور شو چې وصیت وکړي چې پلانکای ما جنازې باندې حاضر نشي. آیا ایمو تاسو ذهن کې دا سوال نه رسیږي دوره زیات اذیت کړو، دوره ظلم نه کړو چې مجبور شو چې وصیت وکړي چې ما جنازې کې هم شرکت ونه کړي؟
انده سوال مو مطرح کوو د بیبي په متعلق چې بیبي ویلې وصیت وکړو چې ایما جنازه کې خلیفه وقت حاضر نشي. آیا تاسو ذهن کې دا سوال راځي یا نه راځي؟ حتما راځي. جواب تاسو خپل. بل روایت وقد طالبت فاطمه عليها السلام بميراث ابيها. ابو بکر نه کله د میراث مطالبه وکړه، فلما لم يعطها اياه حلفت لا تكلمه ابدا. سکله میراث نه کله قسم یې خوړ چې ابدا به سره خبرې نه کوي. واوصت ان تدفن ليلا لالا يحضرها فدفنت ليلا. وصیت وکړ چې ایما جنازه شپه دفن شي تا چې خلیفہ وخت ایما جنازه کې حاضر نشي. بیا یې ورته مغه سوال مطرح کو چې ویلي حاضر نشي واجه سو. البته ځنو کسانو بیا د څه اشاره کړی دی چې اصل مطلب یې پټ کړی، صرف اندا ویلي دي چې وکانه بینهما شی. د وخت خلیفہ منځه او د بیبي منځه یو مشکل و. هغه مشکل چې هغه مشکل ته په کار د مو مراجعه کو څه مشکل و. هغه مشکل کې په حق او چوغ وو. او بیا مو اشیاء او عقیده ده چې مو هر یو هغه کس څنګه خدای او رسول اذیت کړی دي او باندې مو لعنت کوو. مو باندې اعتراض کوي چې تاسو ویل لعنت کوي. مو ته چې مو د لعنت کوو قرآن ورته ویلي چې لعنت وکوي. قرآن سنت د خدای سنت د رسول الله سنت. پښتنه کېږي چې خو د څنګه د خدای سنت قرآن سنت مو به توي سولار شي تاسو قرآن دا عیار ولټوي. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. کسان چې خدای او رسول اذیت کړي هغه باندې د خدای او رسول لعنت کوي. لعنت یې باندې کې کړي دي. مو انداشه یو چې چا رسول الله اذیت کړي دي هغه باندې مو لعنت کوي. او د خسنیان یا کې د سنیان دي باندې ته یقین وکړه نن سبا داور کې چې هر مسلمان نه پښتنه کې څنګه توي چې چا رسول الله اذیت کړی دی آیا هغه کس ملعون دی یا نه دی؟ هغه دې بالکل ملعون دی. قرآن دی اور باندې لعنت کوي، خدای دی اور باندې لعنت کوي، اهل بیت دی اور باندې لعنت کوي، رسول الله دی اور باندې لعنت کوي، او ټول مؤمنان دی اور باندې لعنت کوي، ټول مسلمان دی اور باندې لعنت کوي. خو څه کله لعنت کوي مو دا سوال مو کسه اوس دغه ځکه مو دا غمیز پرګادو تاریخ ته پرګادو چې کوم کسان دی حق او طالب دی هغه په کار تاریخ ته مراجعه کوي چې چا رسول الله اذیت کړی دی. یک ای روایت اشاره کوم خود بخاری دغه روایت ذکر کړی دی چې فاطمه بضعه مني فمن اذاها فقد اذاني. بیبي فاطمه صلی الله علیها رسول الله چې د ما جګر ټوکړه دی ما بدن ټوکړه دی چا د اذیت کا غزه اذیت کړی. خب څه کله بیبي چا اذیت کا هغه رسول الله اذیت کړی او رسول الله چا اذیت کوغنی د خدای او خود رسول الله در باندې لعنت کوي. بس خبر ختم ده. مو د اندایو مو د سیایو چې مو خدای لعنت وکي هغه کسانو باندې چې هغه رسول الله اذیت کړی د رسول الله لوري اذیت کړی ده. نن سبا مسلمان ته پښتنه وکي یو منصف مسلمان سوي چې هغه ته دا پاتې وي چې د رسول الله لور اذیت شوی ده چا اذیت کړي پښتنه نه وکړه چې لعنت ایته بالکل د رسول الله لور ده. هغه لوري ده چې سیدۃ النساء العالمین ده. سیدۃ النساء العالمین ده صرف د جنت خدو سردار نه ده د ټول عالمینو خدو سردار بیبي ده. سو ټول عالمینو خدي سردار بیبي ده واغنه لوا سو ټول عالمینو خدو سردار بیبي نه او زبلا د سي عام خدانه شي کیده و شغا بیا حتما په حق ده. سکچا اذیت کا و شغا بیا حتما په نه حق ده. ویلي بیبي کچا باندې غضبناک کیږي سیدۃ النساء العالمین ده د رسول الله لور ده. د رسول الله لور خپل شخصي ذاتی کینه و اجنچانی غضبناک نه کیږي بلکې غضب رسول الله و ادا رسول الله. ایدی غضب د رسول الله غضب ده. ایدی اذیت کول د رسول الله اذیت کول دي. ایدی اطاعت د رسول الله اطاعت کول دي. ایدی انکار کول د رسول الله انکار کول دي. او بیا دا ټول اهل سنت ورونو دغه ذکر کړی دی. خو د رسول الله اخیری وخت کې شپږ میاشتو پورې بیبي کور ته راتللو سلام بکول السلام علیکم یا اهل بیت النبوه معدن الرساله مختلف الملائکه. خب رسول الله دا سلام لیکول. یا مثال دا ټول اهل سنت کتابو کې هم شته چې رسول الله کله خپل لور راغلی روستابي خپل کومځه کې رسول الله سوال تبي کې نه ولا د سینات ځان څنګه رسول الله پاست خپل ځای باندې اجلسها مجلسه یعنی خپل مجلس باندې کې نه ولا. خب دا ټول د څوره د بیبي قدر او احترام کول دا چی وجنه چون کې سیدۃ النساء العالمین بیبي وا او هغه بیبي وا څخه خپل مثل نه لري
خب که بیا دو بیبی چو اذیت کړی رسول الله دی سیدی اذیت کول ایما اذیت کول دی ایما اذیت کول دی خدای اذیت کول دی خدای اذیت کول تو چوک دا کار کوي هغه ملعون دی قرآن دی و ما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.